بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المنادى على أقسام، فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها، نحو يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويزيدون، ويخفض بلام الاستغاثة نحو يا لزيد، ويفتح بالحاق ألفها نحو يا زيدا، وينسب إن كان مضافا نحو يا عبد الله، أو مشابها للمضاف نحو يا طالعا جبلا، أو نكرة غير معينة كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي. وإن كان معرفا باللام قيل يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة. په دې عبارت کې مصنف تاسو ته د منادا اعراب بیانوي او د منادا اعراب اوه قسم دي. څومره؟ اوه قسم دي. اول صورت د منادا د اعراب صدا چې د مفرد معرفه وي او مفرد د مختلفو شانو مقابله کې رسی، کله تثنیه جمع مقابله کې رسی، کله د مضاف شبه مضاف مقابله کې رسی. نو دغه کې مراد دینا هغه مفرد دا چې هغه د مضاف او د شبه مضاف په مقابله کې وي، یعنی مفرد وي مضاف شبه مضاف نه وي. نو په هغه صورت کې به دا مبني په علامت د رفع سره وي، مبني وي په علامت د رفع. او علامات د رفع څو دي؟ درې دي. واو الف او ضمه، ٹھیک ده کنه؟ واو الف او ضمه دا درې علامات د رفع دي. نو په دې علاماتو کې په علامت باندې وسوي مبني بوي. مطلب څه ده چې کوم اسم رفع په ضمیر سره ده نه به مبني په ضمیر وي، چې د کوم اسم رفع په الف سره ده نه مبني په الف وي، او د کوم اسم رفع چې په واو سره ده اب مبني به بر واو وي. پوه شئ په مطلب باندې پوه شئ. نو مفردن معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها، نحو يا زيدو. نو یا زیدو کې زید مفرد منصرف صحیح ده کنه؟ ورپه پس سره ده په ضمیر سره ده، نو دا مرفوع په ضمیر سره وي، دا مبني په ضمیر سره وي. پوه شئ په. او یا رجلو مفرد منصرف صحیح ده کنه؟ دې مرپه پس سره ده په ضمیر، نو دا مبني بر ضمه وي. پوه شئ په. دا څه راشه یا زیدو دا اسم دا مفرد منصرف صحیح ده، نو رفع پس سره ده په ضمیر سره، نو چې کله په حرف ندا داخله شوله نو دا مبني بر ضمه بشي. ٹھیک شو کنه؟ یا زیدو مفرد منصرف صحیح ده، رفع پس سره ده په ضمیر سره، نو مبني بر ضمه بشي، مبني بر ضمه بشي. ٹھیک شو؟ دا رنګ یا رجلو دا مفرد منصرف صحیح ده، مبني بر رفع په ضمیر سره ده کنه؟ نو دې کومه ده مبني بر ضمه بشي. ٹھیک شو کنه؟ خو یا زیدو هغه اسم مثال درکړل چې کوم د اول نه معرفه او یا حرف ندا په داخله شوله، او یا رجلو د هغه اسم مثال ده چې اول نه معرفه نه و، خو چې کله یا په داخله شوله نو به څه جوړ شوله؟ معرفه جوړ شو. اول نه نکره و، اول نه څه نکره و. یا زیدان دې ځکه وګوره دا مفرد خو نه تسنیه ده کنه؟ خود دې مضاف او شبه مضاف مقابله کې دا مفرد ده. ګورئ ٹھیک ده کنه؟ مضاف او شبه مضاف مقابله کې څه ده؟ مفرد ده. نو زیدان تسنیه ده، وې تسنیه را مسوي دی چې رفع په الف سره وي. ٹھیک ده کنه؟ دا مبني بر الف وي، مبني بر الف وي، ځکه چې علامت دی رفع الف ده کنه په دې کې. و یا زیدونه دې کې وګوره جمع ده کنه؟ مفرد خو نه ده کنه؟ خود دې مضاف او شبه مضاف په مقابله کې مفرد ده، مضاف او شبه مضاف مقابله کې څه ده؟ مفرد ده. نو دغه د وجنه دا به مبني بر واو وي ویلي، ځکه چې جمع مذکر سالم ده او جمع مذکر سالم اعراب مسوي دی، ربع په واو سره وي، واو مقابل مضموم سره، نو دا به مبني بر واو وي، مبني بر واو. پوه شئ په. دا یو قسم و. پہلا قسم مبنی په علامت رفع سویل ده، ځکه چې دا د کاف حرف خطاب په ځای باندې راغلی ده، او کاف حرف خطاب مبني ده. سوجه نه مبني ده چې د مشابهت ده د حرف سره، اس سره حرف سره.
لکه څرنګه حرف محتاج وي په معنی ورکول کې بلې کلمې ته دارنګ ضمایر محتاج دي مرجع ته نو په احتیاج کې مشابهت وکنه نو مشابهت د وجنت شي مبني ده حرف نه کاپ د مشابهت د وجنت شي مبني ده پوښ به خبره باندې نو چې مشابهت د وجنت مبني شول نو مو مبنیاتو کې یو قسم د مبني ویلای و چې کچره یو اسم د دسه مبني په ځای باندې روشي چې مبني مشابهت د مبني اصل شوی نو هغه اسم مبني وي هغه اسم مبني وي لکه د دې کې د زید د کاف حرف خطاب په ځای کې راغلی دا و د کاف حرف خطاب په ځای کې راغلی چې دا یا زید په اصل کې و ادعوکا اصل کې څه ادعوکا ٹھیک ده کنه نو د کاف د زید د څه په ځای باندې راغلی دا کاف په ځای باندې و کاف مشابهت څه ده حرف څه ده په حرف مبني اصل وکنه نو مو مبنیاتو کې یو قسم څه ویلو چې اسم د دسي مبني په ځای باندې راشي چې هغه مشابهت د مبني سره شي نو هغه اسم هم څه وي مبني وي نو ځکه به زید یا هغه منادا چې مفرد معرفه وي او مبني وي پوه شو په واجب نه پوه شو خاوس دویم تر راشي استغاث ويحفظ بلام الاستغاث دا به مجرور وي په لام استغاثه سره استغاثه لغوي معنا ده فریاد طلب کرنا اوس د چانه چې فریاد طلب شي هغه ته مستغاث ویل شي درې شوند دي ځکه هغه دی وګورم ماته یو مستغاث ده یو مستغیث ده یو مستغاث له ده په وګوره څه شوند دي یو مستغاث له مستغیث مستغاث ٹھیک شو کنه نو استغاثه بمونه باندې پوه شو څه دی ویل شي فریاد طلب کرنا اس مستغاث څه دی ویل شي جس سے فریاد طلب کیا جائے ٹھیک ہے نا جس سے فریاد طلب کیا جائے هغه څه ویل شي مستغاث او جس کے لیے فریاد طلب کیا جائے هغه مستغاث له ویل شي پوه شي او فریاد طلب کرنے والے کو مستغیث څه دی مستغیث لکه دې کې وګوره شو په لکه یا للقوم للمظلوم یا للقوم للمظلوم یا للقوم للمظلوم نو په دې کې وګوره د قوم نه فریاد طلب شول ٹھیک ده کنه د قوم چې شول دي کې مستغاث شول څه شول دنه فریاد طلب کړی دا چې مظلوم مدد وکا ٹھیک ده کنه څه وکا مظلوم مدد وکا ٹھیک شول او مظلوم چې شول مستغاث له متکلم څه ده مستغیث ده پونه شي په خیر ده سم ور مثلا ګوره یو مستغاث و د چانه چې مدد وغوښتل شي هغه څه ویل شي مدد غوښتون کې ته مستغیث ویل شي او د چا د پوره چوغوري مستغاث له بشي پوه شو خبره باندې نو یا للقوم کې متکلم مستغیث ده او قوم مستغاث د ویل چې قوم نه مدد غوښتل شوی ده او مظلوم څه شي ده مستغاث له د مظلوم د پوره غوښتل شوی ده پوه شو خبره باندې کوم پوه نه شو اوس خاوس لام استغاثه چې دا به مفتوح وي لام استغاثه به وي مفتوح وي او مستغیث باندې چې کوم مستغاث له باندې چې کوم لام داخل وي اب مجرور وي یا باندې به کسره وي مجرور کسره وي مجرور هته نه جوړه کنه جر اخر کې څه کنه ٹھیک شول لام استغاثه به وي مفتوح به وي ٹھیک ده کنه او مستغاث له باندې چې کوم لام داخل وي اب مکسور وي اب مکسور وي لکه دغه یا للقوم للمظلوم ٹھیک ده کنه یا للقوم للمظلوم یا لزیدن یا لزیدن یا للقوم للمظلوم نو په دې کې وګوره
لام استغاثه څه شي ده مفتوح ده او دا بل مکسور ده پوه شو په خبره باندې او دا ویلي ځکه چې دوړه یو قسم یایو دوړه مفتوح یایو یا دوړه مکسور یایو نو بیا به متپته نه لګي چې کوم مستغاث ته کوم مستغیث ده خصوصا کوم مستغاث له ده خصوصا په هغه وخت کې چې کله مستغاث حذف شي چې کله مستغاث شي یا مستغاث له شي حذف شي پوښي چې کله مستغاث حذف شي یا کله مستغاث له حذف شي نو په صورت کې متپته نه کیږي د لام په مستغاث ده الا او په مستغاث له من داخل ده پوښي په کنه اوس ټیک شو خاوس مخکې را شوی ته اعتراض رسی په دې باندې مرم دې ټکی کې لګي وي سو پیروشي اعتراض چې دې الټ وکا الټ مطلب څه چې لام مستغاث مکسور کا او مستغاث له لام څه کا مفتوح کا یا للقوم للمظلوم یا للقوم للمظلوم یا ویلې دی ونه ودا سه نو جواب دادا چې اصل کې د مستغاث د کاپ په ځای باندې ده او کاپ باندې چې کوم لام داخليږي نو څه وي مفتوح وي نو دا هم څه وي مفتوح به وي ټیک شو کنه پوه شو په پوه شو نو دغه د وجه مو چې په لام مستغاث باندې چې کوم داخليږي نو هم څه وي مفتوح به وي پوه شو په کنه چې دا مجرور ولې ده ځکه چې دا د باندې دوه عامل داخل دي یو لام حرف جر ده او بل یا حرف ندا ده نو لام حرف جر مطالبه ده چې دا مجرور شي او یا سي چې د باندې دا اعراب مختلف صورتونه دي کنه منادا ولا د باندې منادا ولا اعراب روشي څه دروشي منادا ولا اعراب دروشي یا سي چې د منادا ولا اعراب د پیروشي او لام سره مطالبه کوي چې مجرور دي شي ټیک شو کنه خو مو لام ته عمل ورکړل لام ته مو عمل ورکړ حرف ندا ته عمل ورنکړل ویلې ځکه چې لام نږدې و ټیک ده کنه هغه سره لګیدلې و او یې لري و بعید و او دوی موجودات چې یا کای مقام د فعل او عمل کوله ولام په خپل عمل و ټیک ده کنه نو کوم شی چې په خپل عمل وي قوي وي په نسبت دغه چې کای مقام دی بل شي وي چې کای مقام دی بل شي نو دغه د وجه مو چا عمل وکړل لام ته عمل وکړ یا ته عمل ورنکړل ويفتح بالحق الفها او چې دا منادب مفتوح وي کله چې د په اخر کې الف ولګي څه ولګي پکې الف ولګي په اخر کې دا مفتوح وي خو چې کله په اخر کې الف ولګي نو بیا په شروع کې لام نه لګي ښا په شروع کې بلام نه لګي ځکه چې الف څه وړي چې مو مقبل مفتوح وي ولام سي چې مو خپل امام مدخل سي مکسور وي ٹھیک ده کنه نو او د الف نه مخکې کسرانه شي تلای او د لام مدخول مفتوح کېدل نه شي پوښي سوا د غیر مصرف نه د مصرف په صورت کې تلای شي ټیک شو کنه نو دغه دی واجنه د ځکه کله چې په الف دغه پر ولګي د استغاثه ټیک شو کنه نو لام استغاثه بیا نشي لګیدلای پوښي والے په استغاثه دی واجنه ویلې د مفتوح وي ځکه چې الف خپل مقابل څه غوړي فتحه غوړي ټیک شو نو دغه دی نو مفتوح وي ويفتح بالحق الفها نحو يا زيدا ټیک شو وينصب ان كان مضافا ومنصوب به کچیر دا سوي مضاف د زینا مصنف دا خبره کوي د نسب ولا صورتونه تبینوي څه شولا درې صورتونه خدا شو کنه څلور صورتونه ته اوس نور بیانوي چې کې به دا منصوب وي سبوي څلور کې به منصوب وي خصوصونه بیل بیل ني نو دغه د وجه مسلې ټول دته بیل بیل بیانوي خام ټول د زګین بیل بیل تبینوي یو څه دا یو دا چې کله دا مضافي چې کله سوي مضافي نو دا به منصوب وي لکه یا عبد الله لکه یا عبد الله
په یو په خبره باندې نو عبد الله مضاف ده کنه نو اوس په دې کې بل څه وی دا منصوب بوي چې کله منادا مضاف وي نو منادا به څه بیا منصوب بوي په یو په خبره باندې دغه باندې نور خبره نشته ښا پوه شو چې کله منادا مضاف وي نو څه وي یو صورت دا دویم صورت چې کله مشابه مضاف وي څه مشابه مضاف وي نو بیا منصوب وي لکه یا طالعا جبلا یو خو مضاف ده یو مشابه مضاف ده مضاف څه دی ویل شي چې د وی کلمې اضافه شي بلې کلمې طرف ته ٹھیک شو کنه دا مضاف شول نوول ته مضاف ویل شي دوی څه ویل شي مضاف الیه ویل شي یو د شبه مضاف خو نه ده خو لکه څنګه مضاف د پر مضاف الیه ضروری ده که مضاف الیه نه وي نو معنی نه تم کیږي صحیح کیږي نه معنی ٹھیک ده کنه لکه څنګه مضاف د مضاف الیه نه بغیر نه تم کیږي دا رنګ شبه مضاف دام د بلې کلمې نه بغیر نه تم کیږي پوه شو کنه شبه مضاف څه ته ویل شي شبه مضاف مطلب دا ده چې لکه څنګه دې مضاف سره مشابهت وي اسم مشابهت وي مضاف سره لکه څنګه مضاف د مضاف الیه نه بغیر نه تم کیږي دا رنګ د شبه مضاف دام د بلې کلمې ملول نه بغیر نه تم کیږي لکه یا طالعا جبلا نو څه کسب یا طالعا یې نو معنی تام نه ده خو چې جبلن دې وسوي مطلب چې په غر باندې خاتون کیا ٹھیک ده کنه نو به معنی شولا به تام شولا معنی پوه شو څو صورتونه شوټول پنځه وینه سبل دو صورتونه وشولو دریم صورت څه چې نکره غیر معین وي سوي نکره غیر معینه ٹھیک ده نو په دې لکه یوړون سره روان ده او کشوی وره دم دسه اوسه چې یا رجلن خذ بيدي نو دا یا رجلن اواز څه وکړله دا خو غیر معین ده کنه په ذهن کې معین هونه کنه چې دا بس خو عمران دا رجل بزوق وي عمران بوي پستر کو وی نه کنه هغه ته خو پته نشته خو یا رجلن خذ بيدي نو په دې صورت کوم داسې وي منصوب وي ښا پوه شو په یو بل صورت ده چې هغه مصنف نه ذکر کړی اوم نمبر اومي صورت ده چې مصنف نه ذکر کړی هغه څه ده چې یو اسم نه مفرد وي او نه معرفه وي نه مفرد وي او نه معرفه وي نو په دې صورت کې هم دا منصوب وي ٹھیک ده کنه لکه مثال کې یو کس یونس سری وي یا غلام رجل خذ بيدي یا غلام رجل خذ بيدي نو په دې صورت کې اوس یا غلام رجل مفرد نه ده بلکې څه ده نه مضاف ده ٹھیک ده کنه خو معرفه نه ده معرفه ما ویلي ځکه چې د غلام اضافت رجل طرف ته شوی ده او دغه رجل د خپلم نکره ده چې دا خپلم نکره ده په یوه خبره باندې او داسې نکره چړون د واس کړی دا چې پته یې نه لګي ٹھیک ده کنه نکره غیر معین ده د دې د وجه تعریف نه حاصلېږي معرفه نه جوړيږي یو خدا ته کوئی بل بعض الفاظ د سړي چې کېږي اضافه توشي معرفه نه جوړيږي ښا بعض الفاظ د سړي کنه چې کې اضافه توشي نه جوړيږي معرفه کې غالبا یو مثل یو غیرم ده مثل او غیرم دی پدې کې پوه په خبره باندې نو په دې صورت کې بسوي دا هم سي منصوب وي پوه نه شوي په معنا کوم صورت چې مصنف نه ذکر کړي کوم چې نه مفرد وي او نه معرفه وي بلکې د اسم چې وي نکره اضافت نکره طرف ته وشي نکره اضافت نکره طرف ته وشي پوه په خبره باندې او دام په صورت کې چې نبینه سره आवाज کړی ښا چا आवाज کړی نبینه سره چا आवाज کړی وي لکه چې یا غلام رجل خذ بيدي یا غلام رجل نه خذ بيدي په دې صورت کې ونده سوي دا منصوب وي او صورتونه شو ښا سره شلو
او اوسې چې وان کان معرفا باللام کچر دا معرب باللام نو اوس دا بیا مذکر وي یا به مؤنث وي که مذکر وي نو د یا حرف ندا او د الف لام په منځ کې به ایها راوړي ٹھیک ده کنه او کچره ایون راوړي کنه ایها یا ایها الرجل ٹھیک شول او کچره دا مؤنث وي نو د یا او د الف لام په منځ کې به ایتون راوړي ایتها څه شي ایتها پوښه لکه یا ایها الرجل یا ایتها المرأه پونه شي په چې سم شي مؤنث شکلا منادا معرب باللام سوي الف لام په داخل وي نو دا بیا مؤنث یا مذکر وي کنه کچره مذکر وي نو د حرف ندا او د الف لام په منځ کې به ایها وروړو او کچره دا مؤنث وي منادا کچره منادا مؤنث وي نو بیا به د الف لام او د حرف ندا په منځ کې ایتها وروړو ٹھیک ده کنه لکه یا ایها الرجل و یا ایتها المرأه پوه شوي په